راځي ملګرو چې نن سره یو راز هغه ښکاره کړم. اکثر خلک داسې راشي دمله دمو کې یا امیر له لاړ شي، امیر صاحب ته وایي چې ما ته کسو خیمه من جادو چا کړی دی. زیاتر خلک په دې کې ملوث وي چې دا من جادو څوک کوي، ما ته کسو ښایه خو دا څنګه کېږي او کوم وخت نه رامنځته شوی دی. نو دا راز هېڅوک چاته نه ښایي. الحمدلله زما صرف زړه ضمیر دا وایي چې زما سي ذکرې زه خلکو ته ورسوم چې خلک د امیرانو نه بغیر خپله هر څه پخپله کوي او پخپله هغه دم درود کوي چې خپل ځان حفاظت پخپله کولی شي. زما عزتمندو تعویض سخت خلک هغه کس له ورکوي چې کم کس قرآن نه وي ویلی، بالکل نه انپړه سړی وي، بالکل هېڅ نه وي ویلی، قرآن سبق بیخي نه ورځي، نو هغه کس له مونږ عاملان چې کوم د تعویض سخت ورکو. خو نن سبا د خلکو بس هغه روزګار به ورته وایو او خدمت خلک هم دی. دا یو فن دی، دې ته بعضې خلک په غلط نظر ګوري، څوک دا چلې څوک دا چلې، خو دا یو فن دی. ډاکټر هغه هم فن حاصل کړی وي، یو کم هنر وي کس وي هغه هم یو هنر زده کړي، مطلب که هغه مصري وي که هغه بېشکه هر یو کاروبار وړي هغه یو فن وي، خو هر یو کس یو فن په یو شي کې مهارت لري. که یو کس پی ایچ ډي کوي، که یو کس ډاکټري کوي، که یو کس انجینرینګ کوي، په هر څه کې به دې خپل فن خپل مهارت پکې حاصلوي. الحمدلله ثم الحمدلله ما په دې کې خپل مهارت ښه حاصل کړی. زما ضمیر دا وایي چې هر انسان په خپل کور کې علاج کولی شي، بل چا نه ځي، په خپله دې کورونو کې علاج کوي، انشاءالله تعالی به شفا ورکوي. که کم کس نشي کولی بل کس هم عمل کولی شي. دا راز دی، راز د سرنن بیانوم. دا امیلان حضرات دا رازونه نه بیانوي خلکو ته، نه چاته کس ښیي. نو اکثر موږ له کس راشي یاره امام جادو څوک کوي، کوم وخت نه رامنځته شوی دی، که څوک ملوث دي. نو بعضې خلک امیلان خبر اوږدېږي خو لنډه لنډه به راته وکړم. بعضې امیلان خلکو ته تاسو ماندا یو ستاسو خاندان کې دوه شین سترګې ښځې د مان جادو کوي، بعضې ورته یو ورور او خور دي، یو خور لږه مندری ده او ورور لوړ دی. نو په هر خاندان کې داسې خلک شته چې دوه شین سترګې خویندې به یا به دوه شین سترګې زنانه په خاندان کې وي. په هر کور کې داسې یو مطلب بعض زنانه به مندری وي، بعضې به لوړې یا زنانه اکثر بعضې مندری وي. نو بعضې خلکو ته شک اچوي، شک مه کوئ، شک حرام دی. دا مه کوئ تعویض ما باندې چا کړی، بالفرض یو کس تعویض تا باندې فلانکي کړی، سبا د باندې بل کس تعویض کوي، ته به ټول عمر د یو کس سره په ذهن کې کینه وي او بغض به ته وایي تا باندې تعویضونه همدا ملګري کوي. نه بهی چا یقین مه کوئ، دا ټول دروغ دي، ټول هسې د غر د ښیي. د قرآن آیتونه وایي، د قرآن باندې یقین عقیده لرئ، انشاءالله تعالی به ته هر څه ښایي. راز دا دی چې اول او آخر 11 بار درود شریفی، درود ابراهیمی دا ویلی او 11 بار سوره زلزال ویلی. دینه زیات پنوي کدی نه زیات هم کم کس جادو کړي باغ مندا بالکل تباکی ګره سره نو ویل نه بغیر خپل ځان ته نقصان نصیب ته نصیب. صرف 11 بار دا ویلی چې کوم وخت کې ودکیږي او 10 پوګي اطمینان سره او دا به 11 بار وای. بیا چې کډ لور شي پکټ کې وکینی مخ په قبله باندې او سوره توبه اخیری 2 آیتونه بیا 33 بار وای. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دا آیتونه تر اخیره پر 2 آیتونه دا 32 بار وای او د بشه ان شاء الله یا به دا کس تاسو له په 3 ورځو کې یا 2 ورځو کې معافی راځي چې ما عمل کړی دی او ما ته معافي وکړو. کني تاسو په خوب کې مکمل ډیټیل معلومه شي د تعویض کوم ځای کې کړی، څنګه شوی او کوم ځای نه باندې کړی، تاسو به ان شاء الله پورا عملیات پته ولګي چې موږ تعویض څونه وخت نه کیږي او څه لپاره کیږي. دا عمل صرف 3 ورځې یا 7 دن دینه زیات مکوئ، که زیات هم وکړو کم کس جادو کړي یا کم کس ځای هغه سره بالکل تباه کیږي. الله جل شانه دې موږ تاسو نه راضي شي. دا عمل ما خپل الحمدلله ډیر عمر ځان ته ورکړی دی او ښودلی مې دی او خلکو کړی، الله تعالی فایده ورکړی او خلکو ته معلوم شوي دي کسان یا د خلکو اکثر معافي غوښتي یا دغه شوي. زما عزتمندو زما خبرې مطلب دا چې بخپله د عمل وکړي. بعضې خلک زما نه ایډرس غواړي، ایډرس راکړه یا موبایل نمبر راکړه. نو رویانو زه دم درود کوم خو داسې نه چې زه ورته 24 غنټې ناشم یا 4 ورځ ناشم. زما یو ورځ دا یو ورځ کې نیمه ورځ دا ورځ باندې مریضان ډېر بې انتها راځي، هغه هم نشم کنټرول کولی. نو زه دا نه غواړم چې څوک راشي ما ته باره انتظار کړي په غنټو مو تکلیف کړي، دا ماله مزه نه راکوي. نو چې کوم عمل له تخیم دا زه خپله خلکو له کوم، تاسو په خپله کوئ، الله تعالی به شفا درکوي او الله تعالی هم د هر څه نه ساتي. الله جل شانه موږ تاسو نه راضي شو. زما نه بار ایډرس مه غواړئ، خفه کېږم چاته زه ایډرس نه سینډ کوم، په دې خفه نه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.